بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. امید ساتم چې ټیک ټاک په الله خوشحال آباد او قدرمند او قدردان ساته. څوک را سره مینه کوي او څوک را سره مینه نه کوي، د ټولو یو جهان مننه. جون ډېر تیر شو، لږ پاتې دی، بېګا سبا د دې دنیا نه تګ دی. موږ وایو چې مینې خوري کو ورکو نفرتونه للتې، د ظالم خلاف اواز پورته کو، د مظلوم ملګرتیا وکړو، د مل سره دوکه کوونکو د پراټ کوونکو په ضد باندې خبرو کو، او څوک چې بهتري راولي د هغوی ملګرتیا وکړو. نننی پروګرام چې د خپلو نه ګیلې به کوو، خپل سري 400 کې ژوند کوو، نو د 400 سیاستدانانو نه ضرور ګیله راځي. په خاصه توګه بیا 400 کې د پی ډي ایم د پولیس نه خو به ډېره زیاته ګیله کوو. د پی ډي ایم د پولیس نه، دا لفظ څه استعمالوم، د پی ډي ایم د پولیس نه، د عوامو د پولیس نه، د کم وخته پاتې شو. داسې عجیبه شانتې نظام کې موږ ژوند کوو چې دلته کې به یا شپارس کې او یا به لارې کوڅې باندې خلکو ته به تکلیف ورکوي، نو د انتظامیه به را بیداره کېږي. لکه دا ریاست دی، موږ په کوم ملک کې ژوند کوو چې شپارس دي وي، پیسه دي وي، چې روټۍ پې خوړی شي. تر اوسه زه نشم ویلی چې ایماندار پولیس هغه بیا بیلو صفتو یورو په دې دغه کې چې واړه لوی او غټې خبرې کوي. د هغې نه پس خو دا د لکونه تنخالي خو سکون ورته نشته. په کومه کرسۍ چې ناست دي که نه، نو لکه د لاندې نه یې نه خوري. ماته د یو افسر و چې ته په کور کې به بار سکون. ګرانو کتونکو ډېرې داسې خبرې دي، خو هغه شو خدا کم چې شهیدان شوي دي هغوی خاندان ته ټیس رسېږي چې دا کم ژوندي دي که نه، نو زه د دوی د سوچونو ته او فکرونو تاریان. دا خبرې زه نن په دې کوم چې څوک هم شکایت وروړي، نو 3 میاشتې تاڼې ته لاړم او 2 میاشتې تاڼې ته لاړم او کار مې نه کېږي. دا د پی ډي ایم پولیس دی. ګرانو کتونکو د خپلو نه ګیلې. پرون موږ سره یو واقعه راغلې وه، او واقعه څه په دې ډول وه چې دغه ځای کې احتجاجي مظاهره وه، او زه به ده ویم چې د پی ډي ایم احتجاجي مظاهره وه، ځکه چې هغې ته ډېر های لیول کې د 400 پولیسو کوم پروټوکول ورکړو. 4 واړه لارې بندې کړې وې، په 400 چوک کې کرفیو وه، دننه بلکل څوک نه شو تللی. هر طرف ته پولیس چې 4 شاراګانې وي چې بس یاره هلته کې یو لوی مجمد و، هغوی ته صاحبانو ته ټیس ونه رسي. په دغې کې موږ هم کورج کوو، دا زموږ کار دی. الحمدلله ټول د تاجرانو تنظیمونه چې کم دي نو د هغوی هم خدمت کړی دی. دغه ټیم کې اوس یو کس دی، یو پیرې مقرره کړه، بیا یې مقرره کړه، خو موږ وی رش هم دی او ګرمي هم ده. د ګرمۍ کې به نه چا نه ګیله کې ډېره زیاته ګرمي وه. یاره په 3م ځل چې کم دی نو بس سړي خوله راواچوله او د خولې سره یې چې کم دی نو بیا ګزار ومه. د ډېر اتفاقي شان خبر راله. هلکه ولې؟ نو دونه بېوقوفه انسان و او یا یې ځان بېوقوف کړی و چې ته خو هغه پلانکې سبزي منډی دغه کې نه، لکه دغه خو 400 کې 2 نور لوی تاجر تنظیمونه دي. یو متحده شاپکیپر دی، یو د رحم باچه او د لال محمد صاحب تنظیم دی. هغوی هلته حمایت کوي چې 400 دې وسیع شي او د 400 نه سبزه منډي وځي. افتتاح چې کېده تحصیل ناظم یې کوله، زما فرض و چې ما کورج کړو چې یاره دلته کې راله 10 میاشتې مخکې شوې وه، خو دې خلکو پړه کې ساتلې وه چې یاره د الف خان. ګینې موږ چې دې چوک ته د مظاهرې له چا په دعوت نه وو ترې خبر شوي چې چوک کې نن مظاهره ده. خیبر ټي وي باندې په 12 بجو کې وچلېده، په دلبر ریډیو باندې مو چلوله. خپل کور جمع کړو، هغې کې موږ بنیتونه ښودل هغه د تاجرانو اخو چې هغوی یو غوښتنه کوي چې نه دلته کې نه. بیا دې دوران کې ډي سي له لاړل او ډي سي سره چې کوم دی نو شکیل خان هم پکې و، محمد خان هم پکې و، مولانا ګوهر شاه هم پکې و. زه دې ټیم کې دا مشران چې لاړل نو دې ټیم کې په ما باندې حمله وشوله. چې حمله وشوله زه دغه ځای کې مظاهرې نه ووتم، ځکه چې هلته کې بیا کسان ګڼو او هغه داسې موقع سارلې وه چې دغه ټیم کې زما یو صحافي ملګری هم نو، یو کیمرامین هم نو، هغه موقع سارلې وه چې یاره دې ټیم کې بس میدان خالی دی او راشه. د دې نه پس زه بیا د ډي سي دفتر ته لاړم.
د ډي سي ته ما ووی او عدنان خان ډي سي پي هم ناست و چېرې جي ما سره داسې چلو شو په ما باندې هلته کې یو حمله وشوله مولانا ګورشاه مو خاندل محمد خان مو خاندل شکیل خان مو خاندل هلته تاجرانو مړه داسې خو زما خبره ته چا لاړو لیفټ رانه خو بهرحال یو خبره ډي سي زه ستاینه کوم ورته وي شا به ټیلیفون که درنه ختمه که نو بیا به خبرې کوو د دې مشرانو دا کم چې به دغه ځای کې ورته ناست و دوی د وړاندې ښه بس په دې خبره مې ډېر زیات خوښ شو هم په هغه کمره کې ټیلیفون درنې والا تو شو چې درنه ختمه کړي نو بیا به خبره کوو نو هغې نه پر ډي سي ورته وي چې اوس کمیټي جوړه کړئ کې به د ټیمې کسان ومي ستاسو ومي دا ومي او د دې نه پس پس سر دوباره چې کوم دی اوس په دې باندې باس مباحثه کوو چې سبزي منډي چېرته کې ځي د دغه ځای نه به ځي خو چې چېرته به ځي دغه خبرو شولې اوس ګرانو کتونکو دغه ځای کې خو زه دغې مشرانو نه زما امیدونه ځکه چې دوی ما ډېر زیات خدمت کړی دی ډېر زیات خدمت مې کړی دی د پیش نه مې ولا پیشم خان جوړ کړی دی دوکشي وو بس دا چې دا سیاسي خلک نه دا خپلیږي نه دا صرف مفاد پرست خلک دي صرف مفاد پرست خلک دا په ما درې مواقع شوې په دې باچاهان مرکز کې چې کوم صحافیان یې کینولي دا ټول زما ملګري دي خو په دې درې مواقع کې چې کوم دی که نه د ملولي خان سره چېرته دونه وخت میلو نه شو چېرې د ایلب خان سره خو دا زیاتي کېږي زه یې مزمت قدرې وکړم په دې باندې مې د اړه د آفتاب شیرپو ته داسې دعا کوي یا سکندر خان نه دی دا مخې سره چې خبرېږي نو ډایرکټ یې کال وکړو د مولیانو نه خو ګیله په دې نه کوو چې هغوی نه به دواګانې اخلي خو دوا والا خلک دي کار خو به د هغوی نه تمه نه کوو دغه یو قصه ده د پی ټي آی والم د دې فضل خانو د شکور خانو ارشد عمرزی عارف احمدزی خالد خان د دوی غوړې چې څومره سیاسي کمپین وي دا زه کوم څومره سیاسي کمپین وي دا زه کوم خیر اخو لا ډېر خلک و چې پوسټونه خلک کوي چې سافیر زما سافیر به یو په مر کېږي په ژوند مې غوړې څوک هم نشي کولی یو سړی و چې الف خان به ویریږي الف خان بس صرف په مرګ باندې یری په دې خبر نه یو زورور الله دی یو د الله نه یریږي انسان بس یو د دې سیاستدانانو بس خالي زموږ پوټونو چې دغه ځای ته ځي دوی ویل ته کې بدماشي کوي سوال نه پیدا کېږي چې بدماشي ته پرېږدم چې سر کې جغه مې که نه نه جغه به وله راتاو بېله خبرې دي خو د خپلو نه ګیلې کېږي چې د خدای تعالی بندګانو تاسو خو وایئ چې موږ د قوم خدمت کوو که نه د پی ډي ایم پولیس والا مشرانو څلېرویشت ګنټې وشوې څلېرویشت ګنټې د چارسدي پولیس چې کوم دی نو کس قدرې پیدا نه که معلوم کس دا ګیله زه چا نه کومه دا د پی ډي ایم پولیس نه دا خبرې غورې دا پټې نه پاتې کېږي دا ستا چې کم کردار دی او دا کم د خدمت چغې سورې وخې نه خو چاله په سوشل میډیا ستا ورکر جواب ورکولی شي دا ستا دفاع نه کشي کولی مفاد پرسته ورکر خو ګرانو کتونکو تر اوسه 10 کاله په دې صوبه کې پی ټي آی حکومت وکړو زما تنقید او بالکل ټیک ټاک اوس نگران حکومت دی په نوم باندې دغه ځای کې وزیر اعلی په نوم باندې دغه ځای کې دا کابینه د هغوی نه خو تمه نه کوو بې موره بې پلاره یا هلته کې څه ګورنر فیصلې کوي او څه دلته کې پی ډي ایم والا کوي هغوی یې صرف دغه ته کینول دي راتلونکي د چې حکومت راځي دا خو 2013 نه کله د سوشل میډیا راله خلکو ته زموږ د صحافت په دې وټساپ باندې ښکاره شو د جراثیمو ته مخکې چېرته تللی و مخکې چېرته تللی وي زما د این پی په حکومت کې چې ما ته کوم نقصانات میلو شوي زما دوکان 2 پیرې سوځېدلی دی خیدر خان وزیر اعلی و کامران رحمان ډي سي و او دوی له زه وزیر اعلی خوست ته تللم 1000 روپۍ نه دي 1000 روپۍ یو صدیق نومې کس دی صدیق شیرپو دلته یادومه هغه صرف 1000 روپۍ را سره چانده کړې وه ښه دې خلکو له خدای پاک دی دا دې ځای کې چې کوم سیاستدانان چې تاسو وایئ چې دا د ده چمچه ده او دا د ده چمچه ده او دا د ده چمچه ده دې سیاستدانانو ما له د نوکم نه یو کلاس پورې رالنې نوکر کړی زه به دوی څه چمچهګیري وکړم خو د 400 د مفادو سوچ کوم چې دی له پیدا وکړي نو دا د دوی صورت حال دی نو راتلونکي وخت کې هغه خلکه چې دا دوی و چې دا دوی چمچه را دا دوی چمچه را تاسو خو ژوندې پاتې شم
نو زمونږ صحافت دا ډېر کولو دی دې کې د چا خاطر نشته او نه خاطر کومه خو دا خو مې صرف دې ته ووایي د این پي والا ته دا زه وایم چې پښتون د پښتنې تاسو به تقریرونو کې ډېر زیات وایي نو په خپله په دې باندې لږ عمل کوئ د سره پې عمل درآمد نه کوئ او لږ خیر دی په دې وخت کې ستاسو دا پولیس دي نو دا ټیم او دا چپې تېرېږي دا پرون چې په کوم طریقه باندې دا لارې کوڅې بندې شوي او یا ستاسو په دې موجودګۍ کې دا ما سره کومه قصه وشوله هر چا چې وکړه دا پته اوس نه لګي ښه دا ډېر خو دا پي ټي آی والا وایي که نه چې ما ته صرف پته ولګي چې دا د کمې پارټۍ و بیا به نور د هغې سره بیا راکاږم چې چا په ایما شوې ده ولې شوې ده خو پولیس والا ته هم دا وایم چې زه د ځان تپوس کولی شم خو دا ستا کار دی زما نوکر زما په سر تاله تنخوا درکوي نو خپله نوکري په ایماندارۍ سره وکړه انشاءالله ګرانو کتونکو نورې خبرې اترې به کوو بیا په بل پروګرام کې ډېره